قرآن مجید کې چې کله د حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل پلار د پاره د استغفار ذکر راغلی دی نو د هغې جواب ارشاد فرمایلی شو چې ابراهیم علیه السلام در حقیقت خپل پلار سره یو وعده کړې وه چې زه به همیشه ستا دپاره استغفار کوم او استغفار به یې کوو چې کله ورته پته ولګېده چې دا د الله دشمن دی نو فورا د هغې نه چې دی براعت اعلان وکړو او بېشکه ابراهیم علیه السلام چې دی ډېر زیات نرم دل او دغه شانتي بردبار نو چې کله دا حکم نازل شو چې د خپل مشرک او کافر رشتہ دار او عزیز او قاربو د پاره استغفار کول ناجایز دی شرعاً دی اجازت نشته نو هغه خلق هغه صحابه کرام ډېر زیات پریشان شو چې کوم د دینه مخکې د خپل پلار نیکونو د پاره خپل مشرانو د پاره استغفار کړو هغوی د هغوی زړونه غمجن شو چې یاره مونږ خو یو قسم ګناه کړې ده دا سیز منې وه د الله تبارک وتعالی طرف نه مونږ کړې ده نو په دې آیتونو مبارکو کې الله جل شانه تسلی ورکوي چې الله رب العالمین چې چاته یو ځل هدایت ورکي بیا هغوی په داسې ناکرده ګناه باندې هغوی نه رانیسي او د هغوی نه چې دی هدایت واپس نه اخلي تر دې پورې چې دوی ته هر څه ښکاره بیان کړي ورته واضحه کړي او کم ځای نه کم څیزونو نه کم خبرو نه ځان بچ کول دی په هغې پوه کړي د هغې نه بعد چې کله دوی قصدن عمدن بیا هم د هغه ګناه ارتکاب وکړي نو الله تبارک وتعالی بیا سزا ورکوي لہذا هغه مؤمنانو چې کومو د دې حکم نه مخکې د خپلو خپلوانو دپاره استغفار کړی و د کافرانو د مشرکانو دپاره هغوی ته تسلي ده چې تاسو په دې باندې پریشانه کېږئ ما د دې حکم د نزول نه مخکې چې کوم تاسو استغفار کړی دی په هغې تاسو ګناهګارېږئ نه او بیا د دې خبرې جواب هم ورکول کېږي چې یو سړی د یو الله رب العزت د رضا کولو دپاره او د الله تبارک وتعالی په محبت کې خپلوان رشتہ داران او تعلقدار خپل خاندان او قوم قبیله د الله دپاره پرېږدي د الله رضا کولو دپاره نو یو سړی په معاشره کې تنها پاتې شي یوازې پاتې شي نو الله تبارک وتعالی تسلی ورکوي چې تاسو یوازې کېږئ نه خپلوان چې پرېږدئ زما دپاره رشتہ دار پرېږدي ما دپاره مور و پلار پرېږدي ما دپاره تعلقدار خلق پرېږدي ما دپاره نو زه ستاسو مددګار یم زه ستاسو دوست او ولی یم تاسو به په دې باندې غمجن کېږئ ما الله تبارک وتعالی تسلی ورکوي چې کوم خلق زما دپاره د هر څه پرېږدي زه د هغوی مددګار یم زه د هغوی دوست یم وما کان الله او نه دی الله جل شانه داسې لیضل قوما چې بېلاره کړي یو قوم بعد اذ هداهم پس د دې نه چې لاره ښودلې وي دوی ته هدایت یې ورکړې وي دوی ته حتی یبین لهم تر دې چې واضح کړي په دوی باندې ما یتقون هغه چې دوی د هغې نه ځان وساتي ان الله بكل شيء عليم بشک الله جل شانه په هر څه باندې ویږي ان الله بشک الله جل شانه له ملک السماوات والارض هم داغه د پاره د بادشاہي د اسمانونو او د ځمکې یحیی و یمیت ژوندي کوي او مړه کوي وما لكم او نشته تاسو د پاره من دون الله سوا د الله نه من ولی څوک دوست ولا نصير او نه څوک مددگار وما كان الله ليضل قوما ند الله جل شانه داسې چې یو قوم گمراه کی بعد اذ هداهم پس دا غینه چې هغه ته هدایت ورکړي وي
نو لہذا چې چاته الله جل شانه هدایت ورکړي دی کدا غوی نه داسې کار وشي چې هغه د دوی په علم کې نه لکه څنګه چې صحابه کرامو د خپل پلار نکونو د پاره چې هغه د شرک په حالت کې د کفر په حالت کې وته مرګ راغلو هغه د پاره استغفار کوو او ته مسله معلومه نه و الله جل شانه چې دا 13 آیتونه نازل کو چې تاسو کافر مشرک مور او پلار د پاره استغفار نشي کولی دا ناجایز دی نو چې کوم تیر شوی زمانہ کې دوی استغفار کړي د پاغي باندې د دوی هیڅ قسمه گرفتو نشتا حتی یبین لهم ما یتقون تر دې چې واضح کړي په دوی باندې هغه څه چې دوی ځان او ساتي دا غینا الله رب العالمین چې کله انسان لا سزا ورکړي مخکې دا غینا ورته هر څه واضح کوي چې به دې ځان ساتي ان الله له ملک السماوات والارض بشک بادشاہی د اسمانونو د زمکه د الله تبارک وتعالى د پاره دی یحیی و یمیت جن مرگ دا د الله تبارک وتعالى په اختیار کې دی په دې اخري جمله کې دا جواب الله جل شانه ورکړي وما لكم من دون الله نشته تاسو د پاره سوا د الله نامین ولی سوک دوست ولا نصير نسوک مددگار یعنی د دې خبر جواب ملاويږي چې زه د الله رب العالمین د رضا د پاره چې کله مور او پلارم پریدم خپل خپلوانم پریدم رشتہ دارم پریدم نو بیا په دنیا کې تنها او یوازې به پاتې شم الله تعالی وایي ته یوازې نه زه تا سره یم زه ستا دوست یم الله ولی الذین آمنوا الله جل شانه دوست دې د مؤمنانو یخرجهم من الظلمات الى النور روباس دوی لرا د تیارونه رڼا ته والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي اولیاءهم الطاغوت دا غوی دوست چې دی هغه دا غوی دوستان شیطانان دي ابلیس دي یخرجونهم من النور الى الظلمات روباس دوی د رڼا نه تیارو طرف ته الله تبارک وتعالى دوست دی د مؤمنانو چې کله مؤمن هم د الله رب العالمین سره د دوستانه فیصله وکي زمونږ استادو د دوستانه دا کیفیت دی چې په صلات وتر کې چې کله موږ تاسو دعای قنوت وایو ونخلع ونترك من يفجر لریکو او پرېږدو یعنی لریکو او پرېږدو من يفجر هغه څوک چې ستانه فرمانی کوي ته الله تبارک وتعالى سره دا وعده کوي چې یا الله چې څوک ستانه فرمان وي فاسق فاجر وي کافر وي مشرک وي منافق وي او دغه شانتي فاسق فاجر وي باغی وي ستاد دین دشمن وي ستانه فرمانی ونخلع لریکو ونترك او پرېږدو من يفجر هغه څوک چې ستانه فرمان دي ستانه فرمان سره به زما تعلق نه دا وعده کو په مانځ کې او چې کله مونږ د مانځنه بهر شو نو چې کله دوستانه چا سره کو دا نو ګورو چې آیا دا د الله دوست دی که د الله دشمن دی چې چا سره زه ژوند کوم چا سره چې یارانه دوستانه کوم چا سره چې تعلق لرم چا سره مرګتیا کوم آیا دا ظالم جابر فاسق فاجر د الله نافرمان خو نه دی دا قتل پکار دی نو لہذا چې کله یو مسلمان د الله تبارک وتعالى 100% فرمانبرداري کوشش وکي په هر حکم کې او په هر کار کې او په هر ځای کې د الله حکم ژوندۍ کول غواړي نو خامخا برادری قوم خلق دا خفقيږي نو چې کله ټول خلق خفقي یو الله راضي کی یو طرف ته د الله حکم وي او بل طرف ته د معاشره د خلقو د پیغور يروي یو طرف ته د الله حکم وي بل طرف ته رسم او رواج دغه ژوندۍ کول يري په دې موقع باندې څوک د الله رب العالمین حکم ژوندۍ کی او رسم او رواج پری دي معاشره خلقو د پیغور يره پری دي خلق بسوي دا خبره پری دي دغه حقيقي قرباني ده دغه اصل دا اللہ تبارک و تعالی بندگی دا ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے دا قتل نہیں پکار چہرہ معاشرے کی خلق سوئی پدی کی زمون ټول عمر تیر شي هر یو د الله حکم چې دی مونږه په مړی ژوند کی غم خادي کی پریدو دي د پاره چې خلق بسوي او اخره کې چې د انسان ژوند ختم شي نو خلق وي انا لله و انا الیه راجعون نو خلق بسوي همیشه د الله تبارک وتعالى رضامندی د الله حکم د ژوندۍ کولو کوشش وکړ دي چې څومره الله تبارک وتعالى چې ته ژوند ورکړي د دې خبرې پروا
نه کول پکار دی چې یاره خلک به څه وایي، د خلکو پیغور نه، د خلکو سازشونو نه، د خلکو مکر و فریب نه، د خلکو د منافقت نه، د خلکو د حسد او د بغض نه، د خلکو د دجل نه دین یریدل نه پکار، بلکہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ذکر اللہ تبارک و تعالی وی کو ټول دنیا ته پریدي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الله جل شانه استا مددگار او نصرت قول ولا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.